بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ کلاس دی پر پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس موږ په تیر کلاس کې ویلی وو. پازیټیو جملې موږ لیکلي وې. نن پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس نیګیټیو سنټنسز وایو. جملې پر جوړو نیګیټیو انټراګیټیو دواړه وایو. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس فارموله دا رقم ده چې اول سبجیکټ لګیږي، بیا هیلپینګ ورب لګیږي، هیو هیز هیلپینګ ورب ما بعد ناٹ لګیږي، بیا بین لګیږي، بیا ورب فرست فارم لګیږي، بیا اوبجیکټ لګیږي، بیا سینس کار په اخر کې لګیږي. وروره د ویډیو مقصد دا دی چې دغه چې موږ کلاس یو شی ووایو، ویډیو تر اخره وګورو چې موږ کوم کلاس کې چې کوم شیان موږ ته ویل کېږي هغه تر اخره وګورو. له موږ سره ورب نه سي پاته، جملې نه سي پاته، نو بیا موږ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز دواړه زده کولی شو. اوس پرون موږ په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې نیګیټیو جملې ولیکلې پازیټیو. په هغه کې موږ دا یو شی درکړی کلیر چې له سینګولر سبجیکټ سره چې کوم هیلپینګ ورب لګیږي، له پلورل سبجیکټ سره کوم هیلپینګ ورب لګیږي، له سینګولر سبجیکټ سره هیلپینګ ورب چې کوم دی هی دی، شي دی، اټ دی، الی دی، دا سینګولر سبجیکټ پلورل سبجیکټ موږ ویلي دي چې د سینګولر سبجیکټ کوم دی او پلورل سبجیکټ کوم دی. بیا هم ما لیکلي دي دا سینګولر سبجیکټ سره هیز بین لګیږي، د پلورل سبجیکټ سره هیو بین لګیږي. بس نور وخت نه ضایع کوو، راځو جملې لیکو. سر په خلاصو چې موږ جملې ولیکلې ومو ویلې، بس بیا زموږ بیا موږ لیکلی شو، بیا موږ انګلیش ویلی شو. موږ په یوه څو میاشت کې، په درې میاشت کې په پښتو ژبه باندې ځان په پوکو په انګلیش باندې موږ په درې سر په خلاصو په درې میاشت کې موږ انګلیش زده کولی شو. که څوک وایي ګوري ویډیو تر اخره ګوري هغه یې زده کولی شي، نوي ورب زده کړي او نوي جملې زده کړي. بس فکره ده جمله ده کیا वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान दे रही है. جملې مقصد څه دی؟ څه دا د 2 کالو څخه د میټریک امتحان ورکوي. اوس که موږ دا خبره په انګلیش کې کوو، که موږ دا خبره په انګلیش کې کوو، نو په موږ څه شی ولیکو؟ موږ به ولیکو چې has she been taking क्या वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान दे रही है. पॉजिटिव ده او पॉजिटिव مو ولیکل، نیګیټیو سنټنس لیکو. بهرحال یو فقره دا پازیټیو راغله، که نیګیټیو کې واړو. has she been ما نیګیټیو سنټنس ولیکئ. has she been taking matric has she been taking matric examination for 2 years no matric دا سیری. has she been taking matric examination for 2 years क्या वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान दे रही है. که موږ دا جمله اوس په نیګیټیو کې اړو، نو موږ څه شی ولیکو؟ موږ به دی ولیکو په نیګیټیو کې اړو क्या वो 2 साल से मैट्रिक क्या वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे रही है. वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे रही है. په نیګیټیو کې مو واړوله.
वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे रही है نو به موږ ولیکو چې she has not she has not been taking a metric examination for 2 years. वो 2 साल से मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे रही है. تاسو چې इंट्रोगेटिव सेंटेंस اوس نورې جملې لکو د نیگیټیو سینټنسز ته क्या वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही है. क्या वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही है सदा د ساره سره کپڑے نه پریولي. دا خبره موږ په انګلیش کې کوو نو به موږ ولیکو چې دا بیا क्या वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही है. دا بیا نیگیټیو انټراګیټیو دواړه دي. دا هم نیگیټیو ده هم انټراګیټیو ده. نو دا په نیگیټیو انټراګیټیو په دې باندې نه لیکو چې دا په فارمل او په انفارمل کې راځي. دا جملې چې نیگیټیو هم انټراګیټیو دغه جملو ته فارمل انفارمل ویل کېږي. هغه بیا بعد کې وایو. نو بهرحال له موږ دغه څه فکره چې کومه ده هغه هم نیگیټیو ده انټراګیټیو ده چې موږ یې په انګلیش کې اړوو نو به موږ ووایو چې has she not been washing clothes since morning. Has she not been washing clothes since morning? क्या वो सुबह से कपड़े नहीं धो रही है. वो 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है. वो 2 घंटे से खाना नहीं पका रही. دا د 2 घंटو څخه ډوډۍ چې کومه ده هغه نه پخوي. نو به اوس په انګلیش کې ولیکو چې she has not been cooking. पकाना ته څه شی وایي؟ cooking food وایي کانا ته. cooking food for 2 years. for 2 hour. و घंटा ته په انګلیش کې وایي hours. و घंटو ته وایي hours. She has not been cooking food for 2 hours. वो 2 घंटों से खाना नहीं बना रही है या नहीं पका रही है. That's a negative sentence. वो सुबह से पढ़ा रहा है. वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा है. د ساره څخه سبقان نه ورته وایي. वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा है. د ساره څخه نه ورته وایي. نو دا په انګلیش کې موږ راوړو چې he has not been teaching.
teaching since morning. He has not been teaching since morning. वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा है. दे د سر څخه نه ورته وی. نو دا سو کوم چې و سبق नहीं पढ़ा रहा है. د سر سبق نه ورته وی. بیا به موږ ولیکو چې she has not been teaching lesson since morning. वो सुबह से सबक नहीं पढ़ा रहा है. دا سو that's one negative sentence. اوس به انټریګیټیو سنټنس ولیکو. فارمولا به ولیکو. په انټریګیټیو سنټنس باندې به سر خلاص کړو. انټریګیټیو سنټنس کې اول هر هیلپینګ ورب وګرځي. have has. په انټریګیټیو سنټنس کې اول هر هیلپینګ ورب وګرځي. بیا سبجیکټ وګرځي और सब्जेक्ट में बाद बया बीन बया वर्ब द वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेश प्लस आईएनजी बया ऑब्जेक्ट बया सिंस या फार लगेश बया सिंस या फार लगेश. क्या वो 2 घंटे से सबक नहीं पढ़ रहा है. क्या वो 2 घंटे से सबक नहीं पढ़ रहा है. څه د 2 घंटो څخه سبق نه وایي. نو به موږ ولیکو چې has he not been reading lesson 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 spelling lesson. Has he not been lesson for 2 hours. He has not been reading lesson for 2 hours. क्या वो has he not been reading lesson for 2 hours. क्या वो 2 घंटे से सबक नहीं पढ़ा रहा है. क्या 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है. क्या 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही. 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही है. موږ ولیکو چې has it not been running for 2 hours. क्या 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है. 2 घंटों څخه باران نه ورېږي. نو دا څو لمر سره نیگیټیو سنټنس. جمله دوه نور لیکو چې نور هم زموږ په جمله وفکرو. क्या हम 2024 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं. زموږ د 2024 څخه په دې کور کې نه اوسېږو. इस मकान में
क्या हम 2025 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं نو به موږ ولیکو چې have we not دا نیگیټیو هم ده انټرګیټیو هم ده क्या have we not been living माना ده रहना have we not been living in this माना ده is in this house since 2024 have we not been living in this house since 2024 क्या हम 2025 से इस मकान में नहीं रह रहे क्या वो 2 महीने से कॉलेज जा रही है सदा د 2 میاشتې کالج ته روانه ده نو has she been going जाना going to college دویم میاشتې خو نو معلوم نه دي for 2 month وایي و میاشته ته په انګلیش کې for 2 months دوی has she been going to college for 2 months क्या वो 2 महीने से कॉलेज जा रही है دا سو زموږ نن کلاس